بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 35 نمبر درس دی. نن به ان شاء الله مونږ د اسم غیر متمکن چې کوم اتم قسمونه مخکې درس کې ویلو د هغه اتو قسمونو نه به اوس د هر یو خپل تفصیلی درس جوړیږي ان شاء الله. نو اول نمبر مضمرات. مضمرات څه ته وایي جی؟ نو د دې تعریف مې راته لیکلی مضمرات جمع ده. د مضمرات جمع ده. د څه شي جمع ده؟ د مضمر جمع ده. مضمر یو ته وایي، مضمرات زیاتو ته وایي. او مضمر چې ده که نه مضمر ته ضمیر هم وایي. دا مضمر ته ضمیر هم وایي. ټیک شو جی؟ نو ضمیر مونږ پیژنو اکثر، او د ضمیر جمع ضمایر دی. ضمیر جمع ضمایر دی. اوس دلته د ضمیر تعریف کوي. اول خو درته مضمرات یاد کو چې مضمرات دا جمع ده د مضمر جمع ده. مضمر واحد ته وایي، یو ضمیر ته وایي. مضمرات ډېرو ضمایرو ته وایي. او دغه شان د مضمر ته ضمیر هم وایي. مونږ ورته عام معاشره کې ورته خلک ضمیر وایي، او د کتاب والا ورله مضمر نوم استعمال کړی دی. نو یو ضمیر ته ضمیر وایو، او چې یو نه زیاتېږي هغه ته ضمایر وایو. او دغه شان د کتاب والا یو ضمیر ته مضمر وایي، او چې د یو نه زیاتېږي هغې ته مضمرات وایي. او د ضمیر جمع ضمایر ده. د ضمیر جمع ضمایر ده. اوس درته وایي چې ضمیر وایي څه ته، او اسم ضمیر هغه اسم ته وایي. اسم ضمیر هغه اسم ته وایي چې د متکلم زه پخپله یم چې څوک خبرې کوي هغه پخپله متکلم وي. یا د مخاطب به نه وي. مخاطب دا حاضر ورته وایي. حاضر مخې ته چې د کوم کس ناست هغه ته حاضر هم وایي، مخاطب هم ورته وایي. او چې کوم کس خبرې کوي هغه ته متکلم هم وایي، مخاطب هم ورته وایي. د توا لاندې چې زیر کړي نو دا متکلم ته وایي، او چې د توا د پاسه داسې زبر وي مخاطب، نو دا حاضرو کسانو ته وایي. یا د غایب د نومونو په ځای استعمال شي. لکه اسم ضمیر څه ته وایي؟ چې متکلم په خپل نوم نه اخلي. لکه زه متکلم یم او زه ووایم چې یاره پلانی دا کار وکړو. ټیک شوه جي؟ نو ګوره داسې لږ خبره ټیک نه راځي. اوس که زه وایم ما دا کار وکړو، نو زه متکلم یم. دا زه چې دی زه دا ضمیر دی. نو د هغه نوم په ځای، زما د نوم په ځای باندې دا زه لفظ استعمال شو، نو دا ضمیر استعمال شو. یا مخاطب مخې ته مې یو کس ناست دی، ته راته مخې ته ولاړ یې، زه راته وایم عبدالله څنګه یې؟ یا زه درنه تپوس کوم عبدالله څنګه دی، او ته پخپله عبدالله یې. یا زه درنه تپوس کوم زید څنګه دی، ته پخپله زید یې، او زه تپوس کوم زید څنګه دی. نو دا خبره ټیک نه راځي. زه ورته بیا خلک ورته څه وایي؟ ته څنګه یې، ته څنګه یې. ټیک شوه؟ نو هغه د زید نوم په ځای باندې ما ته لفظ استعمال کړي، نو دا ته چې دی دا ضمیر شو. اوس دغه شان د غایبو دپاره دا د مخاطب دپاره ضمیر شو. دا ته لفظ د مخاطب دپاره ضمیر شو، او دا زه د متکلم دپاره. او د غایب دپاره زه وایم زید څنګه دی، زید به څنګه یي. هغه د زید په ځای باندې به زه ووایم هغه څنګه دی، هغه څنګه دی. یا هغه چېرته دی، هغه چېرته دی. نو د هغه د زید په نوم په ځای باندې ما هغه لفظ استعمال کو. نو د غایب دپاره چې د نوم په ځای کوم لفظ استعمالیږي هغه ته اسم ضمیر وایي. که د متکلم د نوم په ځای کوم لفظ استعمالیږي هغه ته هم اسم ضمیر وایي. د مخاطب یعنی د حاضر د نوم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغه ته هم اسم ضمیر وایي. او د غایب د نوم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغه ته هم اسم ضمیر وایي. اسم ضمیر څه ته وایي؟ چې د متکلم یا د حاضر یا مخاطب یا د غایب د نومونو په ځای کوم لفظ استعمالیږي هغه ته اسم ضمیر وایي. بیا د ضمیر درې قسمونه دي. د ضمیر بیا درې قسمونه وي. دا ضمیر به یا مرفوع وي، حالت رفعي کې به وي، یا به دا منصوب وي، یا به مجرور وي. د دریو حالتو کې به وي. ضمیر به یا مرفوع وي، یا به منصوب وي، یا به مجرور وي. دا ضمیر مرفوع څه ته وایي؟ دا ضمیر مرفوع بیا دوه قسمه دی. ضمیر مرفوع بیا دوه قسمه دی. یا به دا ضمیر مرفوع متصل وي. متصل یعنی فعل سره به دا یو ځای وي، متصل به وي ورسره، یو ځای به وي، جدا به نه وي. یا به ضمیر مرفوع منفصل وي، حالت رفع والا ضمیر به وي، خو دا به د خپل عامل نه جدا وي، د فعل نه به جدا وي. دا به فعل سره یو ځای نه راځي، د فعل نه به جدا راځي. نو ځکه ورته ضمیر مرفوع منفصل وایي. داسې دا ضمیر منصوب چې دی دا هم دوه قسمه دی. یا به ضمیر منصوب متصل وي، یعنی خپل عامل سره به متصل وي، یو ځای به ورسره راځي. یا به دا ضمیر منصوب چې دی دا به یا منفصل معنی د خپل عامل نه به جدا راځي. او دا ضمیر مجرور چې دی دا هم یو قسم دی، ضمیر مجرور متصل.
ضمیر مجرور متصل. بیا دا ضمیر مجرور متصل دوه قسمه دی. یا به دا ضمیر مجرور متصل به حرف جر وي، یا به دا ضمیر مجرور متصل چې دی دا به حرف جر سره یو ځای راځي، یا به دا ضمیر مجرور متصل مضاف سره یو ځای راځي. با اضافت معنا نه چې مضاف سره یو اسم به هغه به مضاف وي، هغه سره به دا ضمیر راځي، نو دغه ته ضمیر مجرور با اضافت وایي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.